په دې ویډیو کې د پاکستان د کلاړیانو تنخواګانې ښیمه چې پاکستان کم کلاړي کومه کیټګرۍ کې شامل دي او هغه څومره سیلري اخلي جی بابر اعظم په کومه کیټګرۍ کې دی، شاهین په کومه کیټګرۍ کې دی، پی سی بی د 2025 او د 2024 او 2025 سنټرل کانټریکټ لیست چې کوم دی ایشو کړی دی. سنټرل کانټریکټ یو قسم لا د کلاړیانو هغه کلاړیان چې کم کلاړیانو لا پاکستان کرکټ بورډ تنخوا ورکوي هغې له بس ساده الفاظو کې هغې له سنټرل کانټریکټ ویلی شي چې کم کلاړي د بورډ نه تنخوا اخلي میاشت هر میاشت تنخوا اخلي هغه سنټرل کانټریکټ والا کلاړي دی جی. اوس مکمل کیټګري در سره شریکوم چې کم کلاړي په کومه کیټګرۍ کې دی او د هغه کیټګرۍ سیلري څومره ده او کم کلاړیان د سنټرل کانټریکټ نه بهر شوي در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم. ټول نه پهله دا لیست تاسو له ښکاري جي دا مکمل لیست تاسو له په سکرین باندې ښکاري. کیدای شي وړوکې وي خو دې کې په کیټګري اے کې صرف 2 کلاړیان دي، بابر اعظم او محمد رضوان. د کیټګري اے تنخوا چې کوم ده 40 لاک نه والې 45 لاک پورې تنخوا را میاشت دی. لکه رضوان او بابر هر میاشت د پاکستان کرکټ بورډ نه 40 نه 45 لاک پورې تنخوا اخلي. بیا ورپسې کیټګري بی دی. کیټګري بی کې نسیم شاه، شاهین شاه افریدي دی او شان مسعود دی جی. دا سور ټاکه چې کم کلاړي سره لګېدلي لکه شاهین شاه افریدي سره دا سور غوندې ټاکه دی. د دې مطلب دا شو چې دې کلاړي مطلب ښکته راغلی دا کلاړي د کلاړي دی مخکې په اے کې و شاهین افریدي اوس یې بي ته راچولی دی نو ده تنزلي شوی ده مطلب دی بره نه دی تللی دی ښکته راغلی دی. سور نشان چې چا سره بیا ښکته راغلی دی نو شاهین افریدي د اے نه بي کیټګري ته راغلی دی او د دې تنخوا چې کوم ده 30 لاک نه والې 35 لاک پورې ده. د کیټګري بي تنخوا 30 لاک نه والې 35 لاک پورې هر میاشت دا کلاړیان تنخوا اخلي چې دې کې صرف 3 کلاړیان دي، نسیم، شاهین او شان مسعود. شان مسعود پکې د کپتانۍ په وجه باندې دی لکه دا د ټیسټ کپتان دی ځکه بي کیټګرۍ له ورچولی دی ورنه دا د بي کیټګرۍ کلاړي نه دی. بیا کیټګري سی کې عبدالله شفیق چې کوم دی د مخکې نه کیټګري سی کې او اوس هم کیټګري سی کې پاتې شوی دی. دا شین ټاکه چې کوم کلاړي سره دا نوي کلاړیان راغلي دي کیټګري سی له دې کې ابرار احمد دی، حارث رؤف چې کوم دی د مخکې بي کیټګرۍ کې اوس سی ته راکوز شوی دی. د سی کیټګرۍ تنخوا چې کوم ده 20 لاک نه والې 25 لاک پورې دی تنخوا ده. دې کې اوس عبدالله شفیق شو، ابرار احمد شو، حارث رؤف شو، نعمان علي، سایم ایوب، ساجد خان، سلمان علي آغا، سعود شکیل او شاداب خان. دا هغه کلاړیان دي چې دوی هره میاشت د پاکستان کرکټ بورډ نه 20 لاک نه والې 25 لاک پورې تنخوا اخلي. په لکونو کې تنخواګانې دروره. شاداب خان چې کوم دی د مخکې بي کیټګرۍ کې خو اوس سی له راکوز شوی دی د خراب پرفارمنس په وجه باندې. کیټګري ډي کې چې دا څومره هم کلاړیان دي دا ټول نوي کلاړیان دي. دوی له سنټرل کانټریکټ په ړومبي ځل باندې میلاو شوی دی. دې کې یو دی عامر جمال، حسیب الله، کامران غلام، خرم شهزاد، میر حمزه، محمد عباس افریدي، محمد علي، محمد هریره، محمد عرفان خان، محمد وسیم جونیئر او عثمان خان. دا کلاړیان چې کوم دي دا کیټګري ډي کې شامل دي او د کیټګري ډي تنخوا چې کوم ده 15 لاک نه والې 20 لاک پورې د دې کلاړیانو تنخواګانې دي جي. د دې مینس کې یا به 16 یا به 17 یا به 18 20 نه زیاتې نه دي او 15 نه کمې نه دي. صحیح شو جی. نو دې کې دا ټول کلاړیان چې کوم دي دا زاړه کلاړیان دي. صرف محمد وسیم جونیئر چې کوم دی دا زوړ کلاړي دی چې د مخکې هم په ډي کیټګرۍ کې او اوس هم په ډي کیټګرۍ کې پاتې شوی دی جی. اوس کم کلاړیان چې کوم دی هغوی بیخي د دغه نه ووتل مطلب ای بیخي د سنټرل کانټریکټ نه ووتل. ای که ډومبنی دی فخر زمان چې د سره ښکاره خبره ده زیاتې شوې د یو ټویټ په وجه باندې د دومره غټه ایشو جوړه شوې. امام الحق د مخکې په سنټرل کانټریکټ کې د یوز بهر شوي دي. محمد نواز، اماد وسیم، فهیم اشرف، حسن علي، افتخار چاچا، محمد حارث هم د سره هم زیاتې دی سراسر. د ایمرجنګ ټیم کپتان دی دلته دغه نه ویښ کې سنټرل کانټریکټ نه ویښ کې دی. سرفراز خو تقریبا جوړ کلاړي د ما خیال دغه کرکټ هم ختم شوی دغه د پیک غروجې تری دي. شاهنواز دانی، اسامه امیر، زمان خان. اسامه امیر او زمان خان له هم سنټرل کانټریکټ ورکول پکارو دی لیم نه دی ورکړي. لکه دا څومره کلاړیان تاسو له ما دا نمونه وشته فخر زمان، امام الحق، محمد نواز، اماد وسیم، فهیم اشرف، حسن علي، افتخار، محمد حارث، سرفراز، شاهنواز دانی، اسامه امیر او زمان خان. دا کلاړیان مخکې په کانټریکټ کې وو اوس یې ویښکلي دي چوټي کړي دی له به اوس تنخوا نه میلاویږي. دا بس آزاد امیدوار شروع را خو دا کم کلاړیان چې کومو دا مې در سره لډي شریک که 4 کیټګرانې جوړې دي A B C D د هغې صدریانې مې هم در سره شریکې کړي او کم کلاړیانو ته میلاو شوي په هغې مو هم خبره وکړه. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.